بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل او فتحقیق سرا بیانو منگا پا دی قرآن کی بار بار د انسانانو د پارک مثالنا وکان الانسان اکثر شیء جدلا خدا انسان پا ہر یو سیز کی بحث کون کے دے وما منع الناس ان يؤمنوا سسیز منع کردی دے خلقو لرچ ایمان نروڑی اذ جاءهم الهدى فاستاغینا چه ہدایت و تملو شو ويستغفروا ربهم او ولی بخنا نغواری در اغفلنا الا ان تأتيهم سنة الاولین خو انتظار کی د دې خبر شراشی و ته طریقې د مخکانو خلکو او یاتیهم العذاب قبلا یا وتراشی عذاب د الله مخامخ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین او نرا لیگو منگا انبیاء خزیر ورکون کی ویرون کی ويجادل الذين كفروا بالباطل او بحث کئی هاغا کسان چی کافران شوی دی پنا جائزہ لیزهدو به الحق چی گڑوٹ کی پد اخپل بحث سر حق لرا واتخذوا آیاتی او نسی احکامات زمنگا وما انذروا او عذابنا حزوا پٹوکو ومن ازلمو سوک دی زیاد ظالم ممن دہا غچانا ذکر بی آیات ربیہی چی نصیحت و تکولشی پا احکامات در اپخپل فاعرض عنها او اغتنا مخ اڑی ونسیا او ہرکڑی دی ما قدمت یداہو آغ اعمال چی پخپل اکڑی دی انا جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یبقہوه منگا پزرون ردی فردے روستری چی پوی نشی وفی آذانهم وقرا وگن دران دی دا حق دا اوریدونا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا کچریتی سملاری ترا بلی نرازی ازن ابدا ہیچ شری وربک الغفور ذو الرحمہ ربستا دیر مہربان دے بخون کے دے او مہربان دے لو یؤاخذهم بما کسبو کچری مخلوق یعنی صدا اغی پا عمل باندے لعجل لهم العذاب پخواب روستے عذاب بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مؤلا بلکہ ددید پارے و وعدد دا عذاب چدا غین پنا نشتا وتلك القرى اهلكناهم دا چی تیر شدا اہل زمانو چی منگا حلاک کری دی لما ظلمو ہر کل چی دی زیادیو کو وجعلنا لمہلکهم موعدا دک شانتی ردی مشرکینو دا حلاکت دا پارا ہم یو ٹیم مقرر دے اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ فتحقیق سر بار بار بیانو منگا پا دے قرآن کی دا پار دا خلقو من کل مسل ہر قسم مثال چی اغی پی پویشی وکان الانسان اکثر شیء جدلا خوبیام دا انسان پا ہر یو سیز کے بحث کی امام نصفی سے تفسیری مدارک کی دی خبر وضاحت کی چی جدلنا مقصد سر دی پس کی بحث کی دی پا عقائدو کی بحث کی دی پا عمل کی بحث کی اور دی پا مستحباتو کی بحث کی دا پا عقیدو کی بحث دی یوا عقیدہ را دا بحث نا خالی دا بحث ویلی شی جگڑی تا دی نظریات چیڑی کلوی دا اللہ فاق دا مخلوق دا پارا دا حکم منگتا صحیح را رسیدلی دے کلوی دا صحیح نا را رسیدلی کلوی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث منگتا مکمل را رسیدلی دے کلوی نا دا مکمل ندی را رسیدلی دی تا عقیدہ ہوئی نو کم سڑی چی پا عقیدہ کے بحث کئی کافر دے زکا چی عقیدہ صدا عقیدہ ایمان دے او چی پا ایمان کی سڑی بحث کئی نو تر بحث ضرورت نشتا کافر دے دویم آغا انسان دے چی پا عمل کی بحث کی یرب منگتا دا دی منز دا روجے دا حج و دا زکاة دا دی ضرورت نشتا دا صرف یو امتحان دے چی اللہ را لے گلے دے کچری یو سڑی منز او دس دکی نو چی زڑی صفائی بس دا کافی دا نو دیتا پا عمل کے بحث ہوئی پا عمل کے اللہ پاک دا خبر واضح کردے دا چی انسان با دخپل وس او دا قدر مناسب عمل کئی دی بیمار دے دا بیمارے پا حالت کی دے دا بیمارے عمل کی دی تندرست دے دا تندرستے پا حالت کی دے دا اغی عمل کی یعنی مثلا
دې روغ رمټ ته نه دېرې په ولاړې مونځ کوي نو چې دې بیمار دی په ناستې مونځ کوي خو مونځ به پرېږدي نه مونځ پرېښودل پکې نشته او مونږ وایو بھائی دې سړي بیماري ډېره تېره کړه بس الله به بخلي نه په بیمارو باندې که الله بخل کول نو بیا انصاف او عدل د کوم ځای نه راغی نه دی به په خپله بیمارۍ کې د بیمارۍ موافق کوشش کوي په عبادت کې او د الله طرف نه بهانه داره چې الله پاک به دا غنیمګړی عبادت چې دی په ولاړه نشي کولی په ناستې کوي په ناستې نشي کولی په ملاستې کوي په ملاستې نشي کولی دی په اشاره کوي چې تر څو پورې د ده هوش شته نو چې دی له دې کوشش کوي کېدای شي الله پاک یې وبخي خو چې نه ده ورته ډډه والي د ټول عمر منځونه نه کړي اخره کې 2 ورځې بیمار شو زمونږ مولیان وایي یاره بیماري یې تېره کړه الله به یې وبخي نه په دې باندې بخانه نشته الله وایي دغه چې کوم دی نو په انسان په دې کې بحث کوي په دې عمل کې بحث کوي په دې عمل کې بحث کول دا ګناه ده او دریم په ثواب کې بحث دی چې مستحبات ورته وایي چې دی وایي یاره دا یو سړی چې کوم دی دی روغ رمټ دی او هغه وایي زه به نفل په ناسته کوم هلکه چې ته روغ رمټ یې نو بیا ولې په ناسته کې په ولاړې ولې نه کې دا ناسته چې ده په دې باندې کېږي دا نه چې نفل نه کېږي خو سستي خو ده که نه الله پاک پتا خپل انعامات کم ځای کم کړي دي چې ته پکې سستی کې نو په مستحباتو کې بحث کول دا ښه خبره نه ده دا الله پاک ښه نه ګڼي نو الله پاک د دې مقصد دا دی چې وکان الانسان اکثر شیء جدلا انسان په هر یو کار کې بحث کوي دی په هر یو څیز کې خپل عقل او ذهن استعمالوي حالانکه په هر یو څیز کې عقل او ذهن نه چلیږي وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم څه څیز منع کړی دی خلکو لره چې دی ایمان دروړي کله چې دی ته هدایت راغی او دی ولې خپل رب نه بخنه نه غواړي الا ان تأتيهم سنة الاولین خود دې په انتظار دي چې دې د مخکنو خلکو طریقې راشي او مخکنو خلکو طریقې سوي فرعون بیا ډېرې چغې والې چې کله غرق شو خدای منم د موسی او د هارون پر ایمان راوړم الله وی دې لدی په انتظار دي ما معاف کړو نه قوم د نوح د صالح د هود د شعیب علیہ السلام هغوی ټولو بیا چغې والې بس منو الله وی نه اوس د منلو ضرورت نشته اوس ټینګ شي الله پاک وی دیم د دې په انتظار دي نو ګورې هغوی ما بیا معاف کړي نه دي او یاتیهم العذاب قبلا یا د دې په انتظار دي چې عذاب ورته مخامخ راشي عذاب مخامخ راشي بیا دې پکې څه شو او یاتیهم العذاب بالکل او یاتیهم العذاب قبلا په معنی کې فرق نشته صرف تلفظ کې فرق دی که یاتیهم العذاب وې که یاتیهم العذاب وې خو صحیح تلفظ یې یاتیهم العذاب دی بالکل چې کدی تراشی عذاب مخامخ وما نرسل المرسلین او ندی را لیگلی منگا انبیاء یعنی چې څومره انبیاء منگا را لیگو الا مبشرین و منذرین خو اغي زیر ورگئی د نیک عملو خلقو د پاره د جنت او د بد عملو خلقو د پاره د دوزخ وما یجادل الذین کفروا بالباطل او بحث نکي یعنی د بحث مقصد د کافرانو په ناروا او په ناجایزو باندې صرف دا دی لیدهدوا به الحق چې هغوی ګډ وډ کي په دې سره حق هغه اصلي خبره محوه کي واتخذوا آیاتي او اونیسي احکامات زمونږ وما انذروا عذابونه زمونږ خضوا په ټوکو سره دا هغه مسله ده هغه قانون اصول دي هغه شک دی چې قرآن د نن 1444 سال مخکې پیش کړی و چې ګورې دا غیر چې کلم خپل یو ایجنډه راوړي نو د دې مقصد به صرف او صرف د دین لاره نیسلي هغوی به په خپل خیال کې د دین لاره نیسي او مسلمانان به وایي نه دا د دهشتګردۍ خلاف دي هغوی چې کله په افغانستان رالو کله چې هغوی په چیچنیا ورالو کله چې اوس هغوی په فلسطین ورغلي دي وایي موږ څه کوو دهشتګرد منې کوو دهشتګردي ختموو دهشتګردي نه ختموي دین ختموي هغوی ایجنډه څه ده دین ختمول د دهشتګردۍ په نوم باندې هغوی دین الله وایي هغوی ګډ وډ کي حق حق څنګه ګډ وډ کوي دا نه وایي چې موږ ستاسو دین ختموو د دې دپاره راننوتو چې ستاسو مجاهدین ختم کو ستاسو دین والا خلک ختم کو چې دین په تاسو باندې مشتبه شي نه وایي موږ دهشتګردي ختموو انسانیت ته تېنه خطره ده او زمونږ میډیا دا د هغوی غلامه ده زمونږ د میډیا خپل څه نقطې نظر نشته
زمونږ میډیا چې ده د هغې خپله ایجنډه نشته بس خو چې مغرب ورته وایي دا توت دی نو وایي توت دی چې هغې وایي بکیاڼه ده نو وایي بکیاڼه ده په خپله دا نه ګوري چې دا توت دی که بکیاڼه ده په کار خو دا میډیا خو دې ته وایي چې سړي ته حقیقت مخې ته راولي لیدهزو به الحق نه مقصد دا دی چې دی هغه مغرب هغه میډیا چې ده زمونږ میډیا یې هم ګډه وډه کړې ده چې هغې وایي دا دهشتګردي ده نو دی وایي دهشتګردي ده دی ورته دا نه وایي نه دا خو تاسو دینګردي کوئ دا خو تاسو زمونږ دین ختموئ دا خو تاسو زمونږ دینداره خلکو پسې راغستې ده نه چې هغې ورته وایي دا دهشتګردي او موږ یې ختمو دی هم وایي دا خو دی دهشتګرد ختموي الله وایي نه دی دهشتګرد نه ختموي اصل خبره څه ده ویجادل الذین کفروا بالباطل بحث کوي جګړه کوي دا کافران په نارواو لیذهبوا به الحق چې دی پې هغه حق ختم کي هغه په خلکو ګډوډ کړي او څه وکړي واتخذوا آیاتي وما انذروا هزوا او ونیسي زمونږ هغه احکامات او زمونږ عذابونه په ټوکو سره کم دی مړه کم دی چې عذاب راغی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته مشرکین وی کم دی موږ خو مخالفت کوو چا عذاب راوستو یو د اسمان نه ټوکړه را پرې نه وته اوس هم موږ په دې تمه یو په کشمیر خو الله عذاب را نه وسته چې هندوان پې دومره ظلم کوي په فلسطین کې خو الله پاک دغه را نه وستو عذاب را نه وستو چې الله عذاب راولي نو دا ته به څه کوې ته د کوم هغه د چا خبره اوس ناروا مې د خولې نه وځي او د ترجمې مقام دی سیاسي جلسه نه ده چې بندې ووایي ته به څه کوې ته به لکه د کونډو په شانتې صرف لاس اوچتی چې خدای فلسطین آزاد کړي خدای کشمیر آزاد کړي تاله چې دا غټه تنه الله درکړې ده دی څه لپاره درکړې ده دی خو د دې دپاره درکړې ده چې ته ور مخامخ شه د الله انعامات وګټه بیا تا ته ضرورت څه چې ته دعا کوې یو کونډ هم دعا کوي او تم دعا کوې خدای پاک فلسطین آزاد کړي خدای پاک کشمیر آزاد کړي او هېڅ ول هم نه کوې نه وله زباني څه کوې نه ولا لسانی سکے نه ولا د لاسو د پاره سکے الله پاک وینا پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام حقیقت دا نه دی حقیقت دا چې ستا په ملک کم د توهین رسالت قانون دی هغه چا منې کړی دی هغه دک میډیا منې کړی دی چې قانون موجود دی لیکن عمل پې نه کی توهین عدالت باندې توهین عدالت ویو کو نه اهلیږي او توهین رسالت یې وکړو خو په آرام سره او په عزت سره د ملک نه بهر ولیږي وایي خیر دی داسې خبره نه ده او هغوی لګېدلي په څه پسې دي توهین رسالت هغه لیدهدو به الحق په دې باندې حق خلک ګډوډ کي او هغه خپل ایجنټان رامخې ته کي او هغوی پیغمبر ته هم بیا داسې بد ردي وایي لکه څنګه چې یو بل ته بد ردي وایي الله پاک وایي ویښ شئ مسلمانانو د دې مقصد سره د دې مقصد صرف او صرف دین ختمول دي او د دین په ختمولو په نوم باندې دي نور ایجنډې تاله راوړي څه کوي لیدهدو به الحق چې دي په حق ګډوډ کي ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه څوک د زیات ظالم د هغه چا نه چې نصیحت نه اوري د الله د احکاماتو نه فاعرض عنها مخ ته نه اړوي ونسیا او هیری ما قدمت یداه هغه عمل چې مخکې لیږلی دی د قبر عم ورسره نشته انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه الله پاک وایي د دا قسمه نافرمانو خلکو مونږ زړونه اړولي دي پردې هم پرې راوستي دي هغوی نه پوهېږي هغوی ته که ته شل پېرې یو خبره کې وایي دی ځان نه مانه وکړه وفي اذانهم وقرا او د هغوی غوږونه درانه دي کاڼه دي د حق نه کاڼه دي وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا که سمې لارې ته یې رابلې سمې لارې ته هېڅ چرې هم نه راځي وربک الغفور ذو الرحمه رب ستا بخونکی دی او رحم کوونکی دی په دې وجه په ډارې کې عذاب نه راولي الله وایي حضور دا دي چې ورپورې خندنې کوي وایي کم دی عذاب کم دی عذاب دا ستا د رب هغه غفوریت دی رحمانیت دی چې هغه ورته ګوري ولې د هغه نه دي چې ته تللی نه شي لو یواخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب که چېرې د دې اعمالو په سبب باندې الله دا انسان ټینګولې په تلواره به یې عذاب راوستی و کم یو انسان داسې دی چې د ګناه نه پاک دی بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا الله پاک وایي عذاب شته سزا شته لیکن بل لهم موعدا د هغې دپاره یوه نیټه ده لن یجدوا من دونه موئلا چې بیا به نه د دې دپاره ځای د پناه چې کله هغه نیټه پوره شوه چې کله د الله پاک د طرف نه
هغه موقع د دې دپاره ختمه شوه بیا به ځای د پناه ني وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا دا چې کومې تېرې شوې د عادیانو سمودیانو د قوم د نوح د لوط هغه چې راوالې د موسی علیه السلام تر قومه پورې دا ټول هغه کلي چې الله هلاک کړي دي خو د هغې د ظلم په سبب باندې د څه ناشنا خبره خو نه ده چې ګنې دوی په لومبي ځل باندې دا اوري چې الله به دوی له سزا ورکړي الله وایي لکه څنګه چې هغوی هلاک کړي دي وجعلنا لمهلکهم موعدا موږ د دوی د هلاکت دپاره هم یو ټایم مقرر کړی دی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا مشرکین هم بچ کېدو واله نه دي او تر دنیا تر آخري وخته پورې تر قیامت پورې چې دا څومره مخلوق راتلونکي دی چې هغه د الله نافرمانه دي یو به هم د سزا نه بچ نشي خو یو نیټه مقرر ده هغه نیټې پورې الله پاک دي ته خپل قدرت او طاقت او خپل مهلت ښیي چې دې ته پیدا والي توبه وباسي که توبه ونه باسله نو د دې انجام هم د هغوی په شان دي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فتحقیق سره بار بار بیانو مونږ به دې قرآن کې د پاره د مخلوق خپل هر قسمه مثال د نصیحت وکان الانسان اکثر شیء جدلا لیکن دا انسان په هر یو سیز کې بحث کوي وما منع الناس ان يؤمنوا سیز منع کړي دي خلق لرا چې ایمان نه وروړي اذ جاءهم الهدى پس دا هغې نه چې دوی ته هدایت راغی ویستغفروا ربهم او ولې بخښنه نه غواړي د رب خپل نه الا ان تأتیهم سنة الاولین خو چې راشي دوی ته طریقې د مخکنو خلکو او یأتیهم العذاب یا راشي دوی ته عذاب د الله قبله مخامخ وما نرسل المرسلین نرالیږو مونږ انبیا الا مبشرین ومنذرین خو د پاره د زیري او د یرونې ویجادل الذین کفروا بالباطل او ته به وینې کافرانو لره چې بحث به کوي په ناجایزه لیدهدوا به الحق چې دوی ګډوډ کي حق واتخذوا آیاتي وما انذروا خزوا او ونیسي زمونږ احکامات او زمونږ عذابونه په ټوکو باندې ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه څوک دی زیات ظالم د هغه چا نه چې نصیحت پې کولی شي په احکاماتو د رب فاعرض عنها پس اپې ځان نه غرضه کي ونسیه ما قدمت یده او ایر کړي خپل عمل چې مخکې لیږلی دی انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه مونږ د دې نافرمانه خلکو مونږ د دې مشرکانو خلکو د ګنهګارانو خلکو په زړونو باندې پردې راوستي دي چې دوی پوه نه شي وفي آذانهم وقرا او غوږونه دوی درانه دي د حق نه وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا او کثیر او بلی هدایت طرف ته ایچ چری دی نرازی وربک الغفور ذو الرحمه عذاب ذکر رسول چې رب ستا بخون کې دی او رحم کون کې دی لو یؤاخذهم بما کسبوا کچری الله پاک انسان د عمل په وجه نیسو لعجل لهم العذاب په خواب په عذاب راغلو بل لهم موعدا بلکې ردر پارا موعد یو وادرا لن یجدو من دونه موئلا چې بیا به اونمومي دی زید پنا وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا دا چې بیانې تیر شو دا کلیو چې هلاک کړي دي موږ د هغوی د زیاتي په وجه وجعلنا لمهلکهم موعدا او د دې د هلاکت دپاره هم یو نیټه مقرر ده